اعتراضات شروع استاد دې څوک دی او جګړې دي جوړې کړې او دا چل دی او هغه چل دی تعالی ادب درکړي څه ادب د قران نه ادب د کول پکار دی ښا او کم کس د قران نه ادب زده نه کو کنه بس دې قران ته ناس تمو مدرسه کې وخم تیر کوش پکاله اتکاله دخلا حمارا صغيرا وخرج حمارا كبيرا کوچ راغله او خروتو ادب زده نه قران خو ادب ورکي بیا د آداب باب ډیر وسیع دی ښا د هر مشر ادب دا غوسان کار دی مشر مراټا مشر پس مسترګې راو باسا په مور کارم مسترګې راو باسا او استاد باندې مسترګ ورکه استاد می داسې غلې کو چې زه خو د چا لحاظ محاظ نه ساتم زه خو یو آزاد مخلوق یم بازی کنه زه خو د چا پروا مروا نه کومه مشر کشر پکې نه کومه وې ته غټ خره دیوی کې دا زما خصيفت ده نه جی نه دین بیانوا خدا ارچا لحاظ بکې دین کې تا ته مشر نه دی بیان شوی مشر سره بسنګ رویه اختیار ہے مور خپل سره بسنګ رویه اختیار ہے استاد سره مې خبرې کولې نیغي خبرې مې ولا مخامخ په خله کې ورو منډلې دا خو ته بدتمیزه خره دا څه کمال خو نه دی قران ادب ذکر کوي دا وګوره ستاد مشرکانو سره بحث دی جګړه رااله تا باندې اعتراضونه استاد دې څوک دی دا چل دی دا چل دی چې تا د استاد نه خبر شو کنه ستا استاد پسې بدرت کنزلم شروع کی اته وی چراشه زه بوله استاد سے کنزل کوما چې هغه باندې چاوري دلی دی ښا الله اکبر کبیره ادب ولا تسبوا الذين داوله داعی با داخله ډیر حفاظت کوي څنګه می وی ته چې دین بیانې چاته کنه ته به داخله ډیر حفاظت کوي دا مد مقابل بتا کنزی ستا مور پلار بکنزی ستا استادان بکنزی خو کته وی چې زم د دې جواب ورکوما څه کوما نو دا خداغه مقصد د چې ستا په خلیدا سي ګولو راولي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين تاسو کنزل مکوي هغه کسانو ته يدعون من دون الله ګور هغه غیر الله را مدد کوي لات منات غزا را مدد کوي الله وی تباغي ته کنزل نه کی دی وینا میں ان کا جواب پتھر سے دوں گا چې یو سړی استاد ته کنزلو کو نو ته به د استاد ته کنزلی کی نو دا استاد خو یو نیک سړی نو تاغه کنزل نو بس تا میدانو ګټلو نجینا نا دا بدتمیزی مکوا او هغه دا غواړي هغه زکه ستا مور پلار کنزي هغه زکه ستا استادان کنزي چې ستا په خلیم دا خبره راولي او دا خبره به راولي خلکو ته وګوره بدتمیزه ته کنه علما پس کنزلي کوي دا ګوره قران پورا ادب خيخه او کنه ولا تسبوا الذين حدیث پاک کې راځي په تشریح کې وسره حدیث لګاوه نبی علیہ السلام فرمایي خپل والدینو ته کنزلو نه کې څنګه صحابه باندې عجیبه ولګی دا نن دور کې خو عجیبه نه ده نن پلار خو مور نن سبا خو مور پلار ته وګي ته ورخیږي نو خلابل شان مخلوق دی او په صحابه دا عجیبه ولګی دا چې لا سو خپل مور پلار تم کنزل کوي پیغمبر وینا سو خپل مور پلار ته کنزل نه کوي خو ته چې د بل مور پلار کنزي هغه به مخاستا مور پلار ته کنزل کوي نو دا ستاده وجه ستا مور پلار ته کنزلی وشو لکه سبب ته وګرځي دي حدیث پوه نه شوي چې ته د بل چا استادانو پسې لګیای نو بیا به غستا استاد پسې نور بدرد وای نو بیا به تخپه خپل استاد به پچانه شرمې د نور د استادانو احترام قدر نو ستا استاد پس بسوکا خل گندن پورتا کئی ولا تسبوا الذین شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ندی دا چونکہ دا ادب خبری دی امون ټول دا ادب تا محتاج یو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بارک راضی
د جمعې تقریر کول ډیره لویه مجمع وته او پردی کی یو تند یو ګټ نه پاسې ده وای شاه جی میں نے سنا ہے کہ تو حرامی ہے سونه پلیت کنزلې وته اسه دا څنګه کنزل کې مونږ ته چاو قسم خیال دی مرګور ته سړی نه سیاله ضربه درې مو چل وته وخی شاہ جی رحمت اللہ علیہ مسکی شو وتوی بھائی جان تم نے بات غلط سنی ہوگی تب خبر غلطه اوریدلی زکه زما د پلار نکاح چې چا کړی وا کم زمانہ کې شوی دا داغه په گواهانو کې اوسم دلته یو گواه موجود دی هغه جمعات ګټ کې ناس سړی سخت ملامت شو نه وته کنزلو کا نه وته ویناو کا نه په ډبو اچو وی تا خبره غلطه اوریدلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ته یو تن کنزل وکي ډیر بدر دی ورته ویلو امام صاحب راو لګیدو سو تخفه واغستا هغه سړی په شاته روانو اکور ته نه وته دول ورډباو وته ویلا می تاسو له تخفه ورولې دا قبول کی چاله تخفه ورکا اته ته وته کنزل کړو وته دا خو عجیب ده ما خو د بدر ویلو کنزل وستابه ما غټ احسان وکړو تا چې مال دا بدر دوی کنه نو ما صبر وکړو نو ان الله مع الصابرین او الله صبرنا کو ته ډېری بدلی ورکي نو دا دونه مقام هو ما تستابه جبل شو کنه اصلي سخت ملامت شو او سم یو اخلاقی لرګي ورکي ورو منډلو دا څنګه چل دي نو اخلاقی شکست دا زبردست انتقام دی خو پدی باندې سو پويږي الله دې مونږ کې اخلاق او آداب راولي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله او پدی کې